زه د تحصیلي مدین چې کم دا بزرګان ځوانان کم دلته راغلي دي، کومه واقعیت چې شوي دي د کشمور په مقام د سیند په حکومت کې، زه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د یو کارکون په حیثیت باندې د دغه واقعه پر زور مذمت کومه او د مدین د دې غیرتمندو مشرانو سره د خپلې پارټۍ د طرفه د خپل منګوري بازار د مشر په حیثیت باندې د دو سره د یکجهتۍ اعلان کومه چې دا کم بربریت او دا کم ظلم چې شوی دی، دا ظلم او زیاتی چې کیږي همیشه د پاره د پښتن په نامه باندې کیږي، که هغه صوبه سیند دی، که هغه کراچۍ ده، یا که د پښتونخوا وطن بله داسې سیمه ده، خو چې پښتن کمیس پرتوګ اغوستی د هغو سره دا بېانصافي کیږي، د هغو سره زیاتی کیږي، د هغو تعصب پسندانه رویه ورسره کیږي چې موږ په دې پاکستان کې اوسیږو. په پاکستان کې بیا د مختلفو قومونو مشران اوسیږي، مختلف قومونه اوسیږي، د رنګ او د نسل په بنیاد باندې زمونږ د پښتن قام ته ډېر سپک نظر ورته کتلی کیږي. نن چې د کشمور په مقام باندې دغه بدماشانو، دغه ډاکوانو چې دا کم زمونږ څلور روڼی اغوا کړي دي او بیا د هغې په نامه باندې بیا دا بلیک میلینګ کیږي چې کم از کم تاسو به په کروڑاو روپۍ به تاسو د دې په بدله کې ورکوئ. موږ دا وایو چې په پاکستان کې آئین موجود دی، قانون موجود دی، داسې نمونه واقعیت چې په پاکستان کې کیږي دا زموږ د دې موجوده حکومت لپاره، د سیند د حکومت لپاره دا یو قسمه د شرم مقام دی چې په رڼا ورځ باندې د دې ځای خلک تلی دی. نن کراچۍ شوه، که هغه سیند شو، هم زموږ د دې پښتنو په وینو باندې دا صوبې چې کومې دي دا آباد شوي دي. د مزدورۍ په نوم باندې زموږ غریب طبقه چې کوم ځي په ملک تاسو ولیدل چې په ملک کم غربت دی، په ملک کمه بېروزګاري ده. موږ د دې دپاره هر ملک ته ځو، هر علاقې ته ځو، خو پښتن قام چاته د تعصب په بنیاد باندې نه دی کتلي. دلته هم پنجابی راځي، دلته سیندی هم راځي، دلته سرایکی هم راځي، د هر قوم خلک د پښتنو سیمو ته راځي، خو د میلمه په حیثیت ورته ګوري، د مهمان نواز په سترګه ورته ګوري. خو چې زموږ دا خلک دغه علاقو ته لاړ شي، که پنجاب ته لاړ شي، په پنجاب کې بیا پنجابیانې تختی، که سیند ته لاړ شي سیندیانې تختی، که د بلوچو علاقو ته لاړ شي هلته کې ورسره دا ظلم زیاتی کیږي. موږ دا د دې ننني احتجاج په ذریعه باندې حکومت پاکستان ته دا وینا کوو که فرض که دا کسان چې کم زمونږ دا څلور بایګان دي، که دا تاسو بازیاب نه کړل، نو موږ دا اعلان درو سره کوو چې موږ به باقاعده طور باندې د پښتونخوا وطن په هر چوک کې د دې خپل مدین د دې رونو سره باقاعده طور باندې په اتفاق او په اتحاد به باقاعده طور باندې احتجاجونه به کوو. حکومت په بلې خبره باندې به موږ مجبوره کوو. موږ د دې علاقې چې څومره ایم پی ایز ایم این ایز دي د سوات سره تعلق ساتي، کم از کم په کار داره چې دا په خپل فورمونو باندې په صوبایي اسمبلۍ کې هم د دې قرارداد وړاندې کړي، په قومي کې هم په سینټ کې وړاندې کړي. موږ ټولې پارټیانې به انشاءالله تعالی ورسره د منګوري بازار د مدین د دې عزتمندو مشرانو سره به ودرېږي. کم ځای چې ظلم کیږي، چې کم ځای بېانصافي کیږي، کم ځای زیاتی کیږي، په بھرپور طریقه به موږ په هغې کې ودرېږو او د خپل قام دپاره به باقاعده طور باندې به اواز پورته کوو. نو ډېره مهرباني، خدای په عزت ساته.